الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. لسمه قاعده په القواعد الأصولية کې نن موږ وایو هغه دا ده چې الأفضل في الواجب الموسع فعله في أول وقته إلا بدليل. وشکل افضل دا ده چې په واجب الموسع چې کول دا غیر په اول وخت کې په اول وخت کې د واجب الموسع کول دا څه شي دی لکه دا افضل دی الا بدلیل مگر دلیل راشي په دې باندې چې د واجب الموسع چې کم دی د تاخير چې کم دی هغه افضل دی څه شي دی لکه اخیر افضل دی الته کې به هغه دلیل د وجه نه موږ به تاخير افضل ګڼو کنه نو عام قاعده څه شي ده چې واجب الموسع کې تقدیم صحیح ده کنه او افضل دی واجب الموسع کې څه شي افضل دی تقدیم افضل دی پوه واجب الموسع څه ته ویل کېږي ته ول دا خو پیژنه واجب الموسع دې ته ویل کېږي یو واجب الموسع یو واجب المضيق دا په واجب المؤقت کې دا دوه شیونه جوړېږي ښه مخکې موږ چې ویلو هغې د دوه شیونه دي واجب الموسع دې ته ویل کېږي هو ما يسع الفعل مع فعل آخر من جنسه وش هلکه واجب الموسع دې ته ویل کېږي چې هغې کې د هغه د جنس نه بل فعل هم واقع کېدی شي احناف چې کوم معیار او ظرف تقسیم کوي امر یو ظرف دی یو معیار دی پوه شئ که تا په مسلم شاشي نور کتابونو کې ویلي دقه شی دی ښه صحیح دی که نه دې ته جمهور څه وایي اصطلاحات بدل دی شی اقل دی وایي چې امر یو امر مضیق دی نه هغه امر ظرف د شي دپاره او امر معیار د شي دپاره پوه شئ که نه داسې تعبیر هغه کوي اقه قاعده ده د بعینه چې امر یو د واجب یو موسع او یو مضیق پوه شئ که نه دغه تعریفونه هم هغه دي واجب مضيق چاته ویل کی هو ما لا يسع مع فعل آخر ما لا يسع الفعل مع فعل آخر من جنسه دا غیر جنسنا څه شي لکه ما لا يسع الفعل مع فعل آخر من جنسه دا غیر جنس نه بل فعل چې کوم دی هغه نه واقع کیږي مولوی صاحب ته پوهیږي په خبرو باندې ها نو دا د واجب موسع او مخیر تقسیم شو صحیح ده کنه اوس چې واجب موسع چې هغه کې د خپل جنس نور عبادت چې واقع کیږي هغه مثالونه څه شي دي لکه صلات الخمس پنځه منځونه شو اوس پنځه منځونو کې چې کم وخت د پنځه منځونو لپاره مقرر شوی دی نو دې کې د جنس نه یعنی د دغه د جنس نه ته بل منځ کولی شي ولې نه شي کولی هلکه ته منځ بل منځ نه شي کولی سنت چې کې دا منځ نه دی فرض او واجب جدا شي دی مړه خو جنس خو دی کنه فرض هم کولی شي ولې نشي کولی دواړه منځونه په یو ځای جمع کولی شي که نشي کولی په یو وخت جدا یې کړي او په یو وخت کې هم کړي پوه شئ که نه پوه شو هلکه نو فرض مونځ چې کوم دی هغه ته کولی شي صحیح دی که نه نو دا صلوات الخمس دا چا مثال دی هلکه دا څه شي مثال دی دا واجب الموسع مثال دی پوه شئ که نه اوس وګوره هغې کې د جنس د صلات نه نور منځونه هم کېږي قضاء رمضان صحیح دی که نه دا هم واجب موسع دی قضا د رمضان ګورې پوه شئ که نه قضا د رمضان څه شی دی لکه قضا د رمضان دپاره څومره وخت دی بعض علماو په دې باندې یو رمضان نه والا بل رمضان پورې دا ستا وخت دی دې وخت کې ته هر ټیم ته قضا راوړې نو راوړې شي نو آیا دې وخت کې ته د قضا د رمضان د جنس بل روزه نیولی شي نه شي نیولی که نیولی شي نیولی شي ځکه چې پوره کال دی پوره کال کې ته نور روزې نه شي نیولی هلکه نیولی شي وشو هلکه دغه شانتې کلمه د توحید کلمه د توحید په عمر کې یو ځل ویل واجب دی څه شی دی لکه ویل واجب دی ټول عمر کې ته کلمې د جنس نه نور کلمې ویلی شي ونه شي ویلی واجب الموسع دی پوه شئ لکه واجب المضيق مثالونه لکه واجب المضيق مثال هغه دی چې هغې کې د هغه د جنس نه بل عبادت نه ځایږي لکه روژه شوله څه شی شوه لکه روژه شوله رمضان چې کوم دی دا مثال دی د واجب المضيق دپاره پوه شئ که بعض عبادت داسې دي چې هغه من جنس مضيق دی باعتبار یو اعتبار سره هغه مضيق دی او بل اعتبار سره هغه موسع دی لکه حج حج اوس وګوره حج خو څو ورځې کېږي پنځه شپږ اووه ورځې کې کېږي ټوټل
چې اتم ذوالحجې نه شروع شي او به د هغه 13 پورې پوه شو که دا ټوټل حج دی. نو دې ته چې ته ګورې نو دا به موسع دی ځکه چې وخت پکې ډېر صحیح دی که نه. 2 میاشتو کې اشهر الحج د 2 میاشتې 2 نیم میاشتې دي تقریبا 2 میاشتې او 20 ورځې دي صحیح دی که نه. نو دا 2 نیم میاشتو کې صرف 8 ورځو کې حج کېږي پوه شو که نه. او که دې ته وګورې په دې اعتبار چې ګوره دلته کې خو بل حج کېږي نه هغه ورځ بغیر دې ده نو دا مضایق دی. دا من وجه مضایق دی او من وجه مخیر دی موسع دی هلکه موسع دی پوه شو که نه. اوس دلته دا مصنف چې قاعده راوړې ده د دې مقصد دا دی دوی وایي چې داسې واجب چې هغه موسع وي هغه په اول وخت کول پکار دی. هغه څه کې پکار دی هلکه اول وخت وي. لکه مونځ مثال مونږ ورکړه که نه نو مونځ په اول وخت کې افضل دی. مونځ په څه دی هلکه په اول وخت کې افضل دی الا بدلیل مګر چې دلته دلیل راشي. اول وخت موجود دا هغه قاعده ده. اوس واجب الموسع په اول وخت کې افضل دی. دا هغه قاعده ده چې امر کې فوریت شته که نشته پوه شو که نه. دا هغه قاعده ده بعینه. خو هلته کې مونږ تاسو ته به راشي چې امر کې اصل کې امر کې نه فوریت شته نه غیر فوریت شته پوه شو که نه. امر صرف د ایجاد د ماهیت دپاره راځي. امر څه دپاره راځي لکه ایجاد نه امر کې فوریت شته دی او نه غیر فوریت شته. په اوامر شرعیو کې فوریت شته. اوامر شرعیو کې څه شی دی فوریت شته دی خو صرف دې د وجې نه چې کوم ځای کې دلیل راشي کوم ځای کې څه راشي دلیل راشي فوریت چې کوم دی هغه افضل دی. ولې هلکه ګوره چې هغې باندې دلایل قرآن او حدیث نه ته وګوره چې قرآن کې الله رب العالمین فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربکم وسارعوا صحیح ده که نه جلدي وکړئ مغفرت د رب العالمین ته. دغه شان دی قرآن آیت دی الله رب العالمین فرمایي سابقوا الى مغفرة من ربکم مخکې والي وکړئ چا ته مغفرت ته پوه شو که نه. قرآن کې الله رب العالمین وایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون پوه شو که نه فليتنافس المتنافسون پوه شو. دا آیتونه دلیل دی په دې باندې چې فوریت په اوامرو کې شته. فاستبقوا الخیرات صحیح دی که نه خیرات ته مخکې والي وکړئ پوه شو که نه خیر کارونو ته پوه شو. دغه شان دی نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی چې ای الاعمال احب الی الله پوه شو که نه کوم عملونه ټول نه غوره دی لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصلاة فی اول وقتها مونځ چې کوم دی په اول وخت کې او بل حدیث کې الصلاة فی وقتها په خپل وخت کې مونځ کول هغه غوره دی. او نبی صلی الله علیه وسلم طریقه څه چې ده هغه اول امر کې اول وخت کې همیشه دپاره عبادت کړی دی. څه شی کړی دی لکه اول وخت کې همیشه دپاره عبادت کړی دی. عبادت کې تعجیل کړی دی پوه شو که نه. لکه روزه ماتولو کې څومره تعجیل کړی دی ډایرکټ روزه مات کړی دی پوه شو که نه. دغه شانتې نور عبادات ته وګوره مونځ چې کوم دی په تیاره کې کړی په اول وخت کې سهار پوه شو که نه. ماسپښین مونځ په مثل اول کې کړی دی پوه شو. دغه شانتې د ماښام مونځ سمدستي کړی دی پوه شو. دا دلایل دي په دې باندې چې اول وخت کې نبي صلی الله علیه وسلم څه کړی دی هغه دغه کړی دی. عبادات میر او شریعت عبادات چې کوم دی هغه شریعت واجبات دا په اول وخت کې افضل دي. دا څه شی دی هلکه اول وقت کې افضل دي پوه شو. الا بعذر مگر کوم ځای الا بدلیل مگر کوم ځای کې دلیل راشي. دلیل څنګه لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وتر آخري شپې لمونځ کول څه شی دی هلکه دا افضل دی. دا څه شی دی هلکه اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا صحیح دی که نه آخري مونځ خپل څه وګرځوئ وتر وګرځوئ پوه شو که نه. دغه شانتې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ماسخوتن مونځ نیم شپې ته رسو کول څه شی دی غوره دی. اوس که دلیل راغلی دلیل د وجې نه مونږ دا خبره کوو ځان نه خو نه کوو. دغه شانتې په ګرمۍ کې د ماسپښین مونځ لږ وروستو کول صحیح دی که نه. نبي صلی الله علیه وسلم ابردوا الصلاة صحیح دی که نه فإن شدة الحر من فیح جهنم پوه شئ هلکه مونځ یخوئ هلکه پوه شئ که نه. نو دا اوړي کې چې دا مونځونه لږ وروستو کېږي نو دا به غوره وي. نو کوم ځای کې چې دلیل راشي دغه شانتې هلته به مونږ منو چې لکه دا شی څه شی دی لکه هلته کې دا تأخیر افضل دی خو لیکن عام احوالو کې څه شی دی لکه تعجیل چې کوم دی هغه
افضل دی په عباداتو کې. دا مطلب دی د قاعدې. پوه شوې مولوي صاحب ته په قاعده پوه شوې د الله په فضل. ښه 11 قاعده: الاصل في الواجبات عدم دخول النيابه الا بدليل. وی اصل په واجباتو کې دا دی چې دې کې عدم النیابت دی. څه شی دی هلکه؟ عدم النیابت دی الا بدلیل، مگر په دلیل سره. دې نه بل یو تعبیر وکړه چې دا واجب کې یو بل تقسیم دی، بلکې ټول عباداتو کې دا تقسیم دی، خاص کر واجب کې علما کوي. هغه دا ده چې یو واجب عینی دی او بل واجب کفایي دی. بل څه چې دی لکه بل واجب کفایي دی. دا قاعده د هغې ته نږدې قاعده ده. دا څه دی لکه هغې ته نږدې قاعده ده. پوه شوې؟ په دې باندې څه دلیل دی؟ لکه دا قاعدې مطلب دا دی، اصل په واجباتو کې عدم دخول نیابت دی. څه مطلب؟ یعنی اصل دا ده چې دا کار به بعینه ته به کوې. څه به کوې هلکه؟ عباداتو کې قانون دا دی چې اصل دا دی چې ته به کوې. پوه شوې که نه؟ ته چې وي زما لپاره بل څوک کولی شي، نیابت زما لپاره بل څوک کولی شي، دې لپاره به ته دلیل راوړې. دې لپاره به څه کوې هلکه؟ دلیل به راوړې. اصل هر عبادت فی نفس باندې په خپل ځان باندې لازم دی. پوه شوې که نه؟ لکه واجب عیني او واجب کفایي کې دا ویل. واجب عیني چا ته ویل کېږي؟ چې هغه دې ته ویل کېږي چې هغه ته ما يحتم اداؤه على كل مکلف، على كل مکلف. وایي چې لازم وي ادا کول د هغه. صحیح ده که نه؟ په ټول مکلفینو باندې، هر یو مکلف باندې ځان له ځانه ادا کول د هغې څه شی هلکه؟ څه شی هلکه؟ لازم وي. پوه شو که نه؟ هر یو ځان نه دغه کول هغه لازم. لکه فرض منځونه شوې، صلات المفروضه شو. پوه شو که نه؟ اوس صلات مفروضه ستا دپاره که داسې کېږي، داسې کېدی شي هلکه چې د کلي یو څو کسان راشي چې لمونځ وکړي او ټول نه ساقط شي دا لمونځ. داسې کېدی شي؟ نشي کېدی. پته نشته په کابل کې کېږي که نه کېږي، دلته خو نه کېږي. پوه شوې هلکه؟ ښه دغه شانتې روژه د رمضان شو. صحیح دی که نه؟ اودس شو. ته هغه عبادات دي چې هغه ته په خپله کې صله رحمي شو هلکه. څه شی شو هلکه؟ صله رحمي شو. اوس داسې به نه وې چې ترور زوی مې تللی و تپوس له، نو زما نه هم هغه صله رحمي څه شی شو؟ هغه ساقطه شوله. عیادة المریض زما نه ساقط شو. داسې نه کېږي وروره. دا به ته بعینه به ته ځې. پوه شوې که نه؟ ته به بعینه هغې ته ځان رسوې. پوه شوې؟ نو دا هغه دغه دی. او واجب کفایي دې ته ویل کېږي چې هغه څه شی دی هلکه؟ چې هغه ما يحتم اداؤه على بعض المكلفين. صحیح ده که نه؟ چې ما يتحتم اداؤه. صحیح ده که نه؟ ما يتحتم اداؤه على بعض المكلفين. پوه شوې هلکه؟ په بعضې مکلفینو باندې د هغې ادا کول چې کوم دی هغه لازم وي. له څه مطلب؟ یعنې بعضې ادا کړي نو د نورو نه څه شی دی هغه ساقطېږي. نور نه حکم څه شی کېږي؟ ساقطېږي. څنګه نور نه ساقطېږي؟ لکه جنازه شوله. لکه څه شی شوه هلکه؟ جنازه شوله. بس جنازه چې کوم دی هغه یو څو کسانو وکړل. جنازه په مسلمان باندې واجب ادا که نه ده هلکه؟ واجب ده. نو یو څو مسلمانانو جنازه وکړه، ټولو مسلمانانو نه ذمواري ساقطېږي او که نه ساقطېږي؟ ساقطېږي. او که نور بیا هم وکړله، صحیح ده که نه؟ نو دا خو څه ګناه کار نه دی، ثواب دی، بلکې واجب په دې باندې و هلکه؟ نه واجب نه و. پوه شوې که؟ دغه شانتې رد السلام شو. اوس په جمع باندې چا ته سلام واچو، نو ستاسو کې که یو کس هم سلام رد که هغه جمع ادا شوله، هغه سلام جواب یې وشو. پوه شوې که نه؟ دغه شانتې غسل د میت دپاره. غسل المیت څه شی دی؟ په مسلمانانو باندې واجب دی که نه دی؟ واجب دی هلکه چې مړی له به غسل ورکوي. ټول مسلمانان یې ورکوي. بس څو کسان ورکړو نو هغه اسلامي. که ټول ونه کړله بیا به ټول ګناهګار وي.
بیا به څه دی هلکه ته هم ګناهګارېږي پوه شوې که نه نو دا وجه ده پوه شوې دې وجې نه علماو ویلي دي چې سره د هغې نه څه نوم دی که کوم مسلمانانو د واجب باندې هغه مکلفین څوک دي واجب کفایي باندې مکلفین بعضې کسان دي او که نه ټول کسان دي نو دې کې راجح قول دا ده چې واجب کفایي باندې مکلفین ټول کسان دي څه دي لکه ټول کسان دي په دې باندې دلیل څه شی دی دې باندې دلیل دقه دی که نه چې ټول ګناهګارېږي که ټول مکلف نه وی ګناهګارې دی ولی پوه شو دا نوره خبره پرېږده ته پوه شو هلکه ښه په دې باندې څه دلیل دی چې هلکه عبادت چې کوم دی هغې کې عدم نیابت دی اصل په عباداتو کې عدم نیابت دی په دې باندې دلایل شته دی ډېر شي صحیح دی که نه چې هغه به انشاءالله تعالی روان درس کې به ووایو نو ښه دی ځکه چې ډېر اوږد شو صحیح دی که نه جزاکم الله خیر و احسن الجزا